او په لیار کې راتلم دا پښتنه چارانه وکړه په اخر کې یو مسله دا په سوشل میډیا باندې مم تاسو ګورئ د جاموس د میخي په دغه قربانای باندې تاسو کلیپونه بینه چې په میخه باندې دا بازي چې کوم اهل حدیث دي چې هغه تحقیق نشته او پاغي باندې نه پويږي ځکه چې ما په خپل باندې د اهل حدیثو هغه محققین علما چې هغه په قران او حدیث باندې هغه پويږي هغه ته پته لګي هغه مندغه قول دی د اهل حدیثم چې په میخه باندې قرباني بالکل جایز ده هغه هم دا وایي ټول دا نه وایي خو چې کوم یو لاندې دي کشران دي هغه په دې باندې نه پويږي هغه کله کله داسې یو کلیپ وکړي چې په بینس او په جاموس باندې قرباني جایز نه ده حالانکه کوزدار ته په حوالو باندې را شروع شم وخت کمای دی او زمو یو طالب علم حیثیت ته ما په ذهن کې دومره ډیر د لغاتو کتابونه دي چې هغه دومره ډیر د لغاتو کتابونه بازار ته وخی هغه تاسو ګورئ پاږي کې لیکلي الجاموس نوع من البقر دا میخه چې کوم د دام د غوا یو قسم دی دته بقره الهندی ویل کېږي او دا ډیر زیات خیانت ته مسلمانانو سره چې دوی دا خبره کوي چې حضور علی السلام په دې باندې قرباني نه راکړي تاسو نه تاسو لم چې یو شی د حضور علی السلام په زمانه کې سره نه موجود نه هغه بابت کې دا خبره صحیح ده چې په دې باندې رسول الله قرباني نه راکړي نو خیانت ته کنه یو شی چې موجود وي او حضور علی السلام د هغه قرباني نه منع فرمایلی نو بیا صحیح ده یو شی سره نه موجود نه دی په هغه زمانه کې او رستو روزي او را پیدا شي او د غوا یو قسم دی د غوا یو قسم دی نو پاغي باندې بالکل قرباني جایز ده علامه ابن المنذر اجماع چې دا دلیل دی ګور د آیات رسول الله دلیل دی قران دلیل دی حدیث دلیل دی اجماع دریم دلیل دی ابن المنذر په دې باندې د امت اجماع نقل کړی دا چې د ټول امت اجماع په دې خبره باندې دا چې په بینس باندې په میخه باندې قرباني بالکل جایز ده او د دوی چې کوم امام دی علامه ابن قیم چې دوی امام دی دغه اجماع د علامه ابن المنذر دم روایت کړي علامه ابن قیم چې دغه خلکو امام او ځان مشریه غړي علامه ابن قیم هم دا خبره کړي چې په جاموس باندې په میخه باندې قرباني بالکل جایز ده هیڅ خبره پدې کې نشته نو چا خو تاسو خو دا پدې باندې کا تاسو قرباني او هغه انسان چې په غوا باندې قرباني کا پاږي کې هیڅ فرق ناراضي ځکه د آیات لره صاحبانو بیا کدا شي بیا ډېرې خبرې دي او خدای په عربی کې ورته ابل یا بعیر دا ورته ویل کېږي او یو اوخ داسې اوخ دی چې هغه بوختي اوخ دی د دوه کبونو والا یو اوخ دی هغه ته بوختي داسې ډیر اوخان دي اوخ باندې قرباني جایز ده خو زه به ډیر قسمونه د اوخ درته اوخایم چې حضور علی السلام مبارک پاغه باندې قرباني نه کړی نو بیا به څه وایي چې په دې اوخ باندې حالانکه په هر اوخ باندې قرباني جایز ده او هغه زمانہ کې خو هغه موجود وو بیا هم نه پکړي نو اس کله دا د خبرې دلیل نه جوړيږي چې کوم دې په دې باندې قرباني نه جایز اسی په امت کې انتشار جوړول خلق خپکول قسم دې کدا د یو عالم دین دا ذمہ داری دا اتفاق اتحاد مینا محبت دا به پیدا کوي دین آسان دی دین به خلکو ته آسان بیانې چې څنګه دین دی هغه څه به ورته بیانې ځان نه پکې زوایم او ځان نه پکې توای دا خبرې کړل دا انتشار پیدا کوي تفریقه پیدا کوي ما دوی ته دا خواسته چې داسې خبرې د منبر په سر باندې مکړي چې امت مسلمه په مصیبت او تکلیف کې واقع کیږي بالکل په جاموس باندې په میخه باندې بالکل قرباني جایز ده ګوره بلا شک او شبهه جایز ده